أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سورة الأنفال سلورم نمبر آیت. دی آیت کې الله تعالی وایي چې مخکې چې کوم د مؤمنانو 15 صفاتونه ذکر شو، دغه د 15 صفاتونو والا کسان چې کوم دین او مؤمنان دي پر اشتیا سره، یعنی د دې دعوا او د دې عمل دوه یو شان تکي دي. د دې عمل ثابتوي چې دعوا او عقیده یو شان تکي ده، نو دا صحیح مؤمنان دي. په خلاف د هغه خلکو باندې چې کوم خلک دعوا توحید کوي لیکن دا غوی عمل توحید نه بلکې د شرک، کله په شرک په عبادت کې اختی، کله په شرک په حاکمیت کې اختی، کله په نور مسلو کې اختی، نو دغه خلک دعوی په خپل ځبانی خو د دې ظاهري عمل دا نه ثابتوي چې دا خلک رښتونی دي. دغه شان د شکر د دوی د باقی صفات چې کوم ذکر شو، په دې صفاتو کې چې توکل او اقامت د صلات او دغه شان د کې د الله او د رسول اطاعت د الله تعالی د یادول د وجنه د یره وا هغه کې یو خبره کما وا یا ټولی نوی یا ځنی نوی، نو دا د دې نه مثابت شي د عمل د دعوی خلاف دی او د مؤمن صحیح مؤمن نه دی بلکې د فاسقانو فاجرانو یا د منافقانو په لس کې د شمار دی. نو ځکه الله تعالی وایي چې اولئک هم المؤمنون حقا، دغه د 15 صفات والا کسان مؤمنان دي پر اشتیا سره، د صحیح مؤمنان دي. لهم درجات، نبی د پاره به درجی مرتبه وي عند ربهم، پنځ درب خپل باندې، ومغفرة او بخنه وي، ورزق کریم او رزق وي عزتمن چې هغه جنتی خوراکونه دي. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، د دې ځکه اخوا ترغیب ال الجهاد ذکر کیږي چې جهاد څنګه دی، د دې فائدې څه دي، ثمرات څه دي، اجرونه څه دي، او ظاهرا دا د خلکو د طبيعت څخه خلاف دي، خو بیا هم د دې فائدې څنګه دي. الله تعالی وایي کما اخرجک، لکه څنګه چې الله تعالی راويستلی ته پیغمبره، ربک رب خپل من بیتک د خپل کور نه چې هغه ستا خپل کور، بالحق د حق ظاهرولو دپاره، وان فريقا من المؤمنين لكارهون، او یقینا یو ډله د مؤمنانو نه د کار لره بد ګڼونکي وجه په دې ټیم باندې جهاد ته نه وځو. د اول سر کې یو جمله ده کما اخرجک، کما د اکثر تشبیه لپاره استعمالیږي. نو بیا سوال دا ده چې الله تعالی وایي چې ستا د کور نه راوتل او د یوې ډلې د لره بد ګڼل، د دې تشبیه څه شي سره ورکړله؟ دې ځکه کې بیا صحیح نږدې بله جمله ذکر نه ده چې څه شي تشبیه ملاو شو، دا عمل له څه سره مشابه دی. نو د دې په تحقیق بیا امام ابو حیان رحمه الله په خپل تفسیر بحر محیط کې 14 اقوال ذکر کړي دي چې تشبیه د دې سره ورکړي ده. 14 اقوالو کې 3 اقوال د سې چې دا ډیر زیات مشهور او زیات خلکو ته اهمیت ورکړي دي. هغه 14 اقوالو کې اولنې قول چې کوم ماری بالقران هم نقل کړي دي هغه دا دی چې الله تعالی وایي چې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، بر ذکر شیو چې د خلکو د پاره درجات دي او الله تعالی به بخي او جنت ته ورسي، دا د الله تعالی وعده و. چونګې دا وعده د نظر نه پناه ده، مونږ نه الله لیدلې ده، نه زموږ د مخې دا وعده کړې ده، او نه داسې بل شواهد زموږ سره د قران نه بغیر شته دي. نو الله تعالی وایي دغه د جنت وعده دسي ده، دسي وګڼه لکه څنګه تاسو الله تعالی په بدر کې د مرستې کولو وعده کړی و، تاسو به غالب کیږئ. تاسو هیڅ نه ولیدلی، تاسو نه منله چې بدر کې به موږ غالب شو، تاسو اکثر ملګرو بدر ته تلل بد ګڼل، بیا هم الله تعالی تاسو غالب کړی، تاسو ډېر فتح درکړه، غنیمتونه یې درکړو، ډېر غټ اعزاز یې درکړو. دغه شان د کې جنتي وعدې چې کومې دي درجات، الله تعالی کوم درجات چې انسان ته ورکوي، بخښنه ورته کوي، عزتمن رزق ولا ورکوي. نو ډېر خلک ذهنونه او عقل د هغوی دا خبر د هغوی د عقل نه خلاف، د هغوی د فطرت نه خلاف، د هغوی نه مني. خدا هم دقسې کېږي، الله تعالی به انسانانو له جنت ورکوي او لوی لوی درجات به ورکوي، بهترین رزق به ورکوي.
نو دغه د جنت وعدې په شان د بدر د وعدې سره وګڼه چې بدر کې وعده رښتونې شوه او چا نه منله. دغه شان د جنت وعدې به ټول رښتونې کېږي اگر که خلک ډېر خلک یې نه مني. نو تشبیه به دغه کې شوه. دویم قول پکې امام ابو حیان رحمه الله دا نقل کړی دی چې دلته کې د اخرجه نه مخکې نسوارکه ټکی پټ دی وایي چې کله دا 14-15 اقوال ما وکتل نو زما پکې یو قول هم هغې باندې تسلي ونه شوه. ډېر سوچ کې ولاړم چې دا به څنګه چل کېږي، دا د دې حقیقت څنګه دی، تشبیه د کوم ټکي سره بلاو شوې ده. دا وایي زه د شپې په دې سوچ فکر کې وده شو. امام ابو حیان رحمه الله وایي چې کله وده شم شپې مې خوب لیده چې زه به یوه لاره باندې روان یم او یو ملګری هم بل را سره دی، هغه هم ډېر پوه کس معلومیږي. ما ورته په دې خوب کې وویل چې یاره دې آیات سخت وارخطا کړی یم، په دې باندې نه پوهېږم چې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، په شان د هغه چې الله رب ستا ته راایستلی وي د خپل کور نه دپاره د حق. د تشبیه د څه شي سره په دې خبره نه پوهېږم. وایي هغه کس ماله جواب نه و راکلی. په دې خوب کې زه وایم چې بیا داسې ما په ذهن کې راغله چې داسې د دی نه مخکې یو لفظ پټ دی چې هغه نسوارکه دی. نو داسې شوله چې الله تعالی به ستا مستقیل امداد کوي په شان د امداد کولو ستا په بدر کې، یا الله تعالی ستا امداد کوي په سبب د هغې چې الله ته رایستلی وي د خپل کور نه د حق ظاهرولو دپاره. نو بیا به د کمار تشبیه دپاره نه شي بلکې دپاره د بیان د سبب به شي چې الله تعالی ستا امداد چې کوي نو په څه وجه باندې کوي؟ ځکه یې کوي چې ته د حق د ظاهرولو دپاره د کور نه راوځي، د خپله سره نه تېرېږي، د کفارو مخې ته مخامخ کېږي. نو دومره لوی اخلاص چې په تا کې موجود وي الله تعالی به ستا امداد خامخې کوي. امام ابو حیان رحمه الله وایي په تفسیر بحر محیط کې چې دا قول زما ډېر خوښ شو. په هر حال باندې معرب القرآن دا اولنی قول نقل کړی دی چې ستاسو سره د الله تعالی وعدې په شان د وعدې د بدر دي. د بدر وعدې چې کوم دي نو د فتح وعدې د جنګ کولو وعدې ډېرو خلکو نه خوښولې، خو الله تعالی په علم کې دا و چې په دې کې خیر دی. الله تعالی ستا په لاس باندې هغه کار وکړو چې په کوم کې د مسلمانانو د ټول امت اسلامي فایده وه. د ظالمانو غرور یې مات کړو، د مظلومانو ته یې حوصله ورکړله. نو الله وایي کما اخرجک لکه څنګه چې راایستلی یې ته ربک رب خپل من بیتک د خپل کور نه بالحق دپاره د حق. اخرجک یې ووایي داسې ونه ویل چې ای پیغمبره ته په خپله باندې راووتلې د خپل کور نه. په دې کې یو باریک مضمون ته اشاره ده چې سړی کله دیندار او د الله تعالی پوره تابع مخالفت نه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی وایي چې زه به د دې سړي سترګې لاس خپې جوړېږم، بې زه سترګې شم په ما باندې لیدل کوي، زه لاسونه شم په ما باندې نیول کوي، زه خپې شم زما په وجه باندې تګ کوي. یعنې دا بیا داسې شي چې مکمل د الله تعالی امداد سره مکمل ملګری شي او مکمل د الله تعالی په توکل او مرسته باندې روان شي او پور اخلاص اعتماد توکل به دې کې موجودي. نو دا دغه باریک مضمون ته اشاره ده چې الله ته راویستلی. ګویا داسې ده لکه ته چې الله راویستلی په خپل اړو راوتې نه، خو بس الله تعالی په تا کې دومره اثر لارو چې ته راویستلی. بیا رب وکړي ذکر کړی ده چې ستا دا راوتل دا د امت اسلامي دپاره یو تربیت دی. څنګه ستا دپاره تربیت او داسې د امت دپاره تربیت دی چې د دشمن په اکثریت باندې او د هغې په تعداد او په اصلحو به د یقین نه کوي د الله تعالی په اعتماد اب الله تعالی باندې اعتماد او د حق پرستۍ باندې به اعتماد کوي چې بس تو حق په حق باندې الله غالب کوي. دا نه ده چې کني د وسایلو توازن نشته، د اسلحو د عسکرو توازن نشته، وای دا خبره پکې نشته. من بیتک د خپل کور د بیت باره کې د مفسرین دوه اقوال، یو دا چې خپل اصلي کور چې کوم کې نبی علیه السلام اوسېده مدینه منوره کې، ځکه د بدر جنگ دا د هجرت په دویم کال د رمضان په میاشت کې راغلی دی. نو نبی علیه السلام خپل کور لاره هلته کې. او دویم خبر پکې دا ده چې د بیت نه مراد غونډه مدینه منوره ته مراد ده چې مدینه ستا دپاره یو کور غونته حیثیت یې لارو تر مدینې منورې نه راووتلی بالحق یې دپاره د حق یعنې د حق د ظاهرولو دپاره راووتلی. د بالحق دې ټکي ته اشاره ده. دا اوس دې وجه نه ذکر شو چې د بدر جنگ د عامو جنګونو په شانته کې نه و. عام جنګونه څنګه عام جنګونه دې دپاره چې بس د خاوره نیول، بچا باندې خپل غصه او خپل خواهش سړول، خپل روب قایمول، دې دپاره عام حکومتونه زګینه نیسي، علاقې نیسي، قبضې کړي. خو د نبي علیه السلام دا جنگ په دغه ترتیب باندې نه و چې خاوره ونیسي، خپل روب قایم کړي، خپل زور وښایي خلکو ته او دغه شان د خپل خواهش پوره کړي. داسې جنګ نه و. د عام بادشاهانو غوندې جنګ دا نه و. دا جنګ صرف د حق د ظاهرولو دپاره و. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ
یقینا یوه ډله د مؤمنانو نه لکارهون بد ګڼونکي و دي وتلو له بدر ته وتل هغوی مناسب نه ګڼل راضي پې نه و. اوس دا یو سوال شو صحابه کرام دومره لوی شان مطابق څنګه جهاد بد ګڼو د څنګه کېدی شي؟ په دې باندې د ځان پویولو دپاره اول د بدر واقعه باندې ځان پویول پکار دی چې بدر واقعه څنګه راغله او په دې کې کم کم زګین د اهمیت او د بیان قابل چې سړی پې پوه شي چې دا کارهون څه مطلب دی د کم کارهون دی. نو دې باره کې مفسرینو لیکلي دي چې کله د هجرت 2م کال راغی د رمضان المبارک میاشت وه قریش چې کوم دي نو یو قافله یې شام ته لېږلې وه تجارت لپاره. ابو سفیان د دغې مشري کوله او دا داسې قافله وه ابن عقبه رحمه الله ذکر کړي دي خپل تاریخ کې چې په دې کې د قریشو هر یو کس حصه اخیستې وه. داسې قریشي سړی او داسې زنانه نه وه چې په دې قافله کې د هغې مال دولت جمع شوی نه و او په دې قافله کې حصه نه وه. د دې غونډې قافلې سرمایه د عقبه د وینا مطابق تقریبا د 27,000 درهم وه. درهم چې کوم دی نه یو درهم د 4.5 ماسي دی او توله 12 تولې چې کوم دی په ښه توله دا 12 ماسي په ښه توله جوړېږي او 10 ماسي کچه توله جوړېږي. دغه چې کوم دی دا 27 دینار وه درهم نه دی دینار دی 27,000 دینار چې د دې سرمایه وه او دینار د سونا نه جوړي سرو زرو نه یو دینار چې د 4.5 تولې ماسي 4.5 ماسي جوړېږي. په دغه طریقه باندې د دې مال دولت ډېر زیات او د قریشو سرمایه او آمدان او دغه غرور و چې د دې په وجه یې مسلمانان خرابول او کمزوري کول دغه پیسې به د مسلمانانو خلاف استعمالېدلې او ټول قریشیان چې کوم دي په دې کې شریک وو. نبی علیه السلام ته اطلاع میلاو شوله چې قافله شام ته رسېدلې ده واپس په دې لار باندې به راځي او د دې قافلې سره د دې د حفاظت دپاره د ابو سفیان په مشرۍ کې او یا جنگي ځوانان د حفاظت دپاره مخکې وروسته روان دي. نبی علیه السلام فوري خپل ملګري راوغوښته مدینه منوره کې او ملګرو ته یې وویل چې موږ به ځو د دې قافلې تعقب کې به وځو د قافله به ګرفتاره وو د دې نه به دغه سامانونه اخلو او دا زموږ دپاره غنیمت دی زموږ کورونه هر څه یرغمال کړي دي مکه معظمه کې دوی نیولي دي چې د دوی د غرور مات شي او د جنگ حوصلې ختم شي. نبی علیه السلام اعلان وکړ چې کم کسان په خپل رضا باندې زموږ سره تلو ته جوړي هغه دې راوځي ځکه دا اعلان هم ناڅاپي و او په دې دواړو د جنگ او د قافله باندې به د حملې کولو کې ټایم کم و بیخي دومره وخت پکې نه و څوک خپله مرضۍ باندې د بدر جنگ ته ځي نو هغه راوځي او دویم اعلان دا و چې کم کسانو سره سورلي ورسره یې نو هغه راوځي بې سورلۍ والا مه راځئ. په دې کې داسې ځوانان هم پکې و چې د هغې سورلۍ په بانډو کې بره وي د سارو سره باره تللې وي بانډو علاقو کې وي نو دوی نبي علیه السلام نه اجازت هم وغوښته چې موږ د بانډو نه خپلې سورلۍ راغواړو چې جنګ ته پرې لاړ شو. نبي علیه السلام ورته وویل دونه ټایم پکې نشته چې چا سره نغده سورلۍ ټیک ده چې نغده سورلۍ به سره نه اړ له راځئ مه کور کښېنئ. نو په دې کې دا خبره نه وه چې هر کس دې خامخا راوځي. نو ډېر صحابه کرام چې د جنګ شوق یې لاره هم د دې جنګ نه پاتې شو کور کې پاتې شو سورلۍ د لاسه پاتې شو او ډېر کسان داسې وو چې هغوی ته اندازه وه چې د هر چا ته دا حکم نه دی خاصو کسانو ته حکم دی چې کوم سامان پوره جنګي لري او بیخي به دا ټایم کې تیار وي ته مخکې نه چې تیاره یې نه نیولې هغه دې هم نه وځي. نو ډېر صحابه کرام مدینه منوره کې پاتې شو او دې جنګ ته ونواتو. کله چې بیري سوقیان نوم یو ځګن ته مسلمانان ورسېدل مجاهدین نبی علیه السلام یو صحابي ته وویل دا ملګري وشمارئ چې څو دي هغه صحابي چې وشمارل نو ورته یې وویل چې 314 کسان دي. نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو او ویې ویله چې ګوره د طالوت ملګري هم 313 او زموږ د هم 313 دي انشاءالله چې دا فتحه زموږ په لاسونو باندې به کېږي. د هغې نه بعد دی په بدر ته نږدې بیر سقیا سره هلته کېناستل او انتظار یې کاو د دې قافلې انتظار یې کاو. یو څو ملګري ولېږل چې د قافلې صحیح احوال لاړل چې څومره کسان دي په کومو ځایونو روان دي. دا کسان چې کله لاړل معلومات یې کول چې معلوماتو نه دوی ته پته ولګېدله چې یو کس تللی دی او شام ته ځان رسولی دی او د ابو سفیان لښکر ته اطلاع ورکړې ده چې مسلمانان ستاسو په تعقب کې راوتلي دي قافله ده نه محاصره کوي سامانونه درنه اخلي او هغوی مکې معظمې ته یو کس لېږلی دی د مکې معظمې نو ډېر غټ لښکر را روان دی او په الحال قافله د سمندر په غاړه باندې په بله لار باندې تښتېدلې ده او د دوی د قبضې نه بار شوې ده وتې ده او دا اطلاع پکې هم وه چې کم کس چې مکې معظمې ته تللی دی او خبر یې وړی دی نو هغه اعلان کړی دی هر یو کس چې کم دی نو جنګي سړی چې څومره په کورونو کې ټول لا وتلي دي
تاریخ لیکلی دی چې دغلته کې مکه معظمه کې چې څومره خلک جنگي په خپل راوتل او چې کوم خلکو باندې قافله کې مال لارو جنگي خلک نه لارو ناغه ځان له بکرای باندې یو عسكر پیدا کو راویلېږي په دې وخت دوی د سیمه کړل چې کم کسان د مسلمانانو د خاندان سره تعلق لرو مسلمانانو ته هجرت کړو هغه مکه مدینه منوره ته راغلیو اول دغه خاندانونو کورونه پاتې شي او باغی باندې شک و چې یاره د کې دي چې د مسلمانانو سره پټه همدردي دغه کسان او هغه کسان چې په ښکارې د اسلام اظهار کړو او هجرت کولای نشو مجبور خلک هغه کسان قریش په زور باندې ونیول چې تاسو به هم جنگ ته خامخه ځئ او که تاسو نه ځئ تاسو مال و ضبط کیږي او تاسو به د مسلمانانو ملګری بیا تصورېږئ تاسو به سخت مجرمان تصورېږئ دغه نه بعد د دې اعلان په بنیاد باندې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې کوم د نبی علیہ السلام تر دی دا به هم گرفتار کړی شو دغه شان په زور راويستل شو چې ستا وراره چې کوم د پیغمبر دی پیغمبر اعلان کړی دی کې دې چې ستا سره همدردي ته چې دا جنگ ته نه وځي سیده او د غلې کېږي نو تاسو سره پټه همدردي ده زموږ په دې شکست باندې ته خوشاله ته به خامخا زموږ سره ځي داسې به زور دا روان د ابو طالب دوه زامن عقیل او طالب دا دوه کسان هم په زور را روان تاسو به زموږ سره ځئ ټول تقریبا 1000 کسان برابر شو کله چې د دې قافلې اطلاع نبی علیہ السلام ته میلاو شوله نبی علیہ السلام د صحابه کرامو نه رائے واخیستله چې سم خیال دې قافلې سره جنگ کول پکار دي تاسو جنگ ته تیار یې کنه جنگ کوی نه کو سم مشوره لري ځنې کسان انکار وکړي چې یاره په دومره لږ کسان خو د قافلې د پار راوتل یو 314 کسان اوس 1000 جنگي ځوانان په پورا اصله هي راوړي موږ باندې حمله کوي دا زمونږ د عقل نه ورخه خبر ده موږ دا دې ته په الحال جوړ نه یو زمونږ د وسایل او د موجوده افراد د دې سره مناسب نه دي ځنې نور صحابه کرام پاسې ده په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه اول نمبر پاسې ده نبی علیہ السلام ته ویل ته عمل کې موږ تیار یو کته وجه سمندر ته ودانګې موږ سمندر ته دانګو چې ته کوم خبره کې موږ یې موږ هغه نه یو چې د موسی علیہ السلام غوند کې د ملګرو په شان د چې تاسو وایي چې خپل رب ځان سره بوز او جنگيږي موږ ورته زو د خبرې موږ نه کوو موږ متاثر په هر ځای کې د سره یو داغینه بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاسید داسې نور صحابه پاسید نبی علیہ السلام هغه ډېر دعاګانې وکړلې او داغینه بعد چې کوم دی په دې کسانو کې د انصار سو پانسید نبی علیہ السلام ذهن کې خبر رااله چې د انصار سره زموږ موحده شوې ده په دې بنیاد باندې چې مدینه منوره کې زموږ مکمل تحفظ بدی کوي موږ له پناه راکې حفاظت پم کوي اوس دا جنگ بهر د بدر په مقام کې دی نو کې دې چې د موحدی مطابق مدینه والا متملامت نه دي کله د مدینه والا کسان انصار زموږ سره نه وځي نو بیا دغه نه بعد نبی علیہ السلام یو د مخرا واړه سعید ابن معاذ رضی الله عنه ته مخرا واړه هغه ته ویلو چې تاسو سره یې لرئ زموږ سره به جنگ کې به ساخلي کنه اخلي هغه سم دسته پاسه دی ویل موږ انصار یادې مدینه والا خلک یادې ویل او هغه ورته ویل چې کم حکم کې متاثر عملګریو موږ متامن ایمان راوړل تا تم پیغمبر ویلې چې څه خبره کې ته صرف حکم کوه متاثر تیار یو موږ پس کې دلوالای نه یو نو په دې منځ کې تقریبا دغه کسان جنگ د پاره تیار شو اوس دې ځکه چې کم د لکاریهون ټکې دي نو د کاریهون دی وجه نه دی چې نبی علیہ السلام د سينو ویل چې هر کس راوځي هیڅ کور کې پاتې نشي او بیا خلکو ویل چې موږ نو وځو کورونو کې پاتې شو د سينو بلکې نبی علیہ السلام د سينو ویل چې کم خپل مرزي باندې راوځي د کورونو نه او سورلي وسایل خپل لري نو راوځي او ټیم پکې نشته د بل ځای نه بسورلي هم نه راغواړي ځکه چې بیا هغه سورلي راغواړي موږ ته تلیو بیا بنایو نو خو دا اجرم خواړو لدی نه دا کار خو چې د نبی علیہ السلام ملګرو مرتبه ډېر سیوا ده حیثیت ډېر اوچت دی نو دلته کې قرآن دغه لپاره لکاریهون ټکی استعمال کړی د جدي وتل مناسب نه کړل په وتل باندې راضي نه غنی دا د سینه د چې غنی د جهاد نه انکار کړی دا خبره نشته نو په دې وجه باندې الله تعالی وایي چې ستاسو کې ځنې کسان دسیو وان فريقا من المؤمنين مؤمنان ورته ویلي یعنی کدا پارس کې انکار یې کړی وي یا نتله نو بیا خو د ښکارا منافقان وي دغه مؤمنان نه وي الله تعالی ته مؤمنان ویلي دا مؤمنان لکارهون بد ګڼون کې څه مطلب مشوره د سیوا کړی دا جنگ په الحال مناسب نه دی وتل صحیح نه دی یجادلونک دیب بحثونک ولستا سره په الحق فبارد حق نه مراد جهاد دی او د لخر سره جنگ کول بحث څنګه دغه بحث او خپل د رای نه تعبیر په جدال سره شوی جدال جګړه ته ویل کیږي دوی نبی علیہ السلام ته مشوره ورکوله چې د لخر سره جنگ په الحال مناسب نه کول سره خو ما تاسو وړاندې ول چې صحابه شان سیوا دي اگر چې دا کار جایز دی بد نه دی خو قرآن دا غین تعبیر په جدال سره وکړو چې ګویا دا کار ولا هم مناسب نه
حرام او ناجایز نه خو کوی چې مناسب نه وجود سي کړی وي او د حق نه مراد جهاد کول کافرانو سره او د لخر سره جنگیدل رای اخیستلو بعد ما تبين رسل د حق نه چې واضح شو دي ته خبره دوی ته خبره واضح شو ولا وضاحت وشو چې دومره لخر د سره جهاد کول فکار دي كأنما يساقون الى الموت گویا چې دوی راخکله کیږي مرګ ساق یسوق ساق چې کوم دی یو قیادت دی یو سوق شړل ته ویل کیږي نو یو یسوق یساقون دی یو یقادون دی دا یو بل تضاد دی قیادت چې کوم دی قائد هغه کس ته ویل کیږي چې یو چانه مخکې شو یو خلک ورپسې نو دا قائد دی او سائق هغه چاته ویل کیږي چې د خلکو نو ورسته شوی او چې خلکو د نیولې خلک مخکې ځغلای دې سائق وایي نو یساقون دوی شړل کېدل په زور باندې ایله موت مرګ طرف ته وای چې څوک په زور باندې مرګ طرف ته ورشړي او دی مرګ په خپل سترګې باندې نه دا مرګ دی دا ورشړل کېږي نو دغه د شړلو نه تعبیر خلک پر راخکلو سره هم کې ګوره ګویا دوی راخکل کېږي مرګ وهم ينظرون او دوی مګوري د مرګ ته دا مرګ په خپل سترګې باندې یې او خلک یې ورشړي دا ډېر ګرانه مرحله ده نو ځکه دوی د جنت ویری